د دنیا حالات راګر کله یم ډېر په مصیبتونو تکلیفونو کې یم. دا وینا د هغه کس ته چې څو ورځې مخکې یو صاحب ما سره په لار روان و او ډېر د غم او د افسوس اظهار یې کوو او داسې اظهار یې کوو چې زه د دنیا د زندګۍ نه تنګ شوی یم. زه دا غواړم چې ما ته مرګ راشي. نو ما ته د خپل کور حالات تذکره کوله تر دې چې اخر هغه کس په جړا شو. نو ما ورته وی ما ته لږه صفا خبره دا وکړي چې آیا ته چې سحر پاسېدې نو تا سحر مونځ کړی و که نه؟ نو هغه وایي د سحر مونځ رانه قضا شوی دی. بیا راته وایي بیا مې دې تپوس وکړو د ماسپښینې مونځ دې کړی دی که نه؟ وایي نه. نو دغه مونځ ضایع کول دا زموږ د رزق د محرومتیا سبب جوړیږي. موږ چې په دنیا کې په مصیبتونو کې راګیر یو هغه د الله ناراضتیا ده. الله ناراضه دی. قرآن کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. وایي څوک چې زما د نصیحت نه چا مخ واړو د هغه لپاره به زه د زندګي تنګ کم. تنګ به د دنیا په مصیبتونو په تکلیفونو کې به راګیري. هغه یو صحابي و، هغه قضای حاجت دپاره تللی و، یو ځای ته روان و. نو یو ځای کې قضای حاجت دپاره کېناستو نو هلته یو سوړه وه. نو دی چې هلته کېناستو نو د سوړې نه به مږه راوته او په خوله کې به یو اشرفۍ وه هغه به بهر ته راویستله. مږه به دننه بیا تله او بیا به یې اشرفۍ راویستله. هغه صحابي وایي تر څو چې زه خپل قضای حاجت نه فارغ شومه نو دغه مږې 18 پورې اشرفۍ هغه د سوړې نه بهر ته راویستلې. خو د صحابه کرامو یو شان دا و چې هغو به څه کول نو هغو به ډایرکټ د رسول الله مجلس ته تلل او څه ناشنا کار به لیدو نو رسول الله نه به اول تپوس کوو. هغه صحابي د نبي علیه السلام مجلس ته راغلی. نبي علیه السلام ته وایي یا رسول الله ما سره داسې معامله راغله. نبي علیه السلام ورته وایي دا د الله د طرف نه رزق دی او الله د تعالی درکو دا ستا رزق دی. نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي بېشک یو مسلمان بنده د رزق نه محرومیږي د ګناهونو په سبب باندې. هغه رزق چې دته میلاویدونکی و، کم رزق چې دته میلاویدو د محروم شو د هغه رزق نه د څه د وجې نه؟ د ګناهونو د وجې نه. نو که چېرې مونږ الله راضي کو د الله سره تعلق جوړ کو نو د دنیا زندگی داسې زندگی نه ده چې په دې کې به مونږ د دې زندګۍ نه تنګ شو او یا داسې نه ده چې یو سړی به ووایي چې بس زه په دنیا په زندګۍ کې نور ژوند تېرول نه غواړم. نو راځئ چې د الله سره صلح وکړو. الله ناراضه دی.